والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نن مسئلہ متنازع فيها مسئلہ تقلید دا چې پدې کې د اهل زیغ و جماعات پاکستان کی مودودی جماعت او اشاعت التوحید او تبلیغی جماعت دعوت اسلامی جماعت دا ټول چې دي دا احناف او د اهل حق ملګری دي په ثبوت د تقلید کی ائمه لرا دی قانی دی. مخالف پدې کې هغه غیر مقلدین چې ځان مسما کړي په اهل حدیث باندې جماعت المسلمین عثمانیان دی، پرویزیان دی، دارنګ قیدیانیان دی، دارنګ شیگان دی. شیگان هم د تقلید قائل نه دی و غیوائی چې د اجتهاد دروازه کولو ده او هر وخت کې خدای تعالی یو مجتهد پیدا کوي او خلق به د هغه متبع وي، لکه دوی د خمینی په حق کې د امام او د مجتهد عقیده لرله. مخالف جانب منکرین د تقلید اگر که په وخت د مناظرې کې به قول د شرک نشي کولی، قول د حرام هم نشي کولی، البته خپلو لټریچرو کې او خپلو درمیانه مباحثو کې د دوی دعوه دا ده چې تقلید په بعضو مواضعو کې شرک دی او په بعضو مواضعو کې بدعت یا حرام. نو مونږ دلته په دې څلور پنځو ورقاتو کې د ټولو نه اول دغه دعوه سره د خپلو دلایلو ذکر کړي. د تقلید تعریف، ثانی مبحث استدلالات من القرآن الكریم، ثالث مبحث استدلالات من الاحادیث النبویہ، او بیا یو عقلی متعدد دلائل چاغی کی عقلی و نقلی دلائل جمع شوی دی په اثبات د تقلید باندې. که څوک منصف وي متعصب نوی هغه یو ورقه هم هغه ته کفایت کوي چې وګوري د اول نه آخره پورې هیڅ گنجائش نشته چې انسان د تقلید نه وځي، او چې کم خلق ځان ته غیر مقلدین وایي نو هر قدم قدم کې هغې هم په تقلید کې داخل دي. سوا دومره خبره چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره به تعصب لري او د هغه د تقلید نه به وځي او د بل چا په تقلید کې به ننوتي. بیا په آخره کې د مخالف جانب ادله او د هغې مختصر جوابات هغه ما ذکر کړي. ټولو ناول تعریف د تقلید چې تقلید څه شي ته وایي. لغتاً تقلید جعل القلادة فی العنق، اچول د هار دی په غاړه کې. شرعاً اطلاق د تقلید کیږي په چند معنیو باندې.
اول اطلاق د تقلید دے حکم والن بکون فلان قاضیا فی موضع قضا، یو والی فیصلو کی چې فلانے په فلانی موضع کې قاضی دی. قضا فی جامع الرموز فی کتاب القضاء. تقلید په دغه معنا باندې دلته زیر بحث نه دی، متنازع نه دی. دویمه شرعی معنا د تقلید چې معروفه ده په اصطلاح د شریعت او د علماو کې، هغه العمل بقول الغیر من غیر حجه، د بل چا په قول عمل کول دي، من غیر حجت، من غیر طلب حجت، بغیر د طلب د حجت نه دغه انسان. ما خبر وکړه او تاسو به حجت قبول کړه نو دا تقلید زماش. گوئے کہ قول زمامو پخپل غارہ کے ځان ته هار کا، او مراد دلتا د قول نعام دے چې فعل وی که تقریر وی. نو خلاصه دا چې عمل په قول د غیر، عمل په فعل د غیر، عمل په مسئله ثابته بتقریر الغیر بدون طلب حجه، دیتا تقلید ویلی شي. ولذا قیل ویلی شوی دی په بعضو شروح د حسامی کی چې نامی ده التقلید اتباع الانسان غیره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقیت. تقلید ستوي یو انسان د بل انسان اتباع کی په هغه څه کې چې هغه وایي یا په هغه څه کې چې هغه کوي، په حال کون د متبع او مقلد کی چې عقیده لري په حقیقت د قول د مقلد خپل باندې بغیر د نظر او استدلالاتنا فی الدلیل، دلیل کی نظر نہ اچي قول قبلی. نو گویا کہ دی متبع چې مقلد دے وګرځو قول د غیر چې مقلد دے، فعل د غیر چې مقلد دے، قلاده فی عنقه، هغه په غاړه کې وهار بغیر د مطالبه د دلیل نه. دغه تعریف نامی کړی دی د حسامی شرح په صفحه 190 باندې، او دا بر چې کم تعریف شوی عمل بقول الغیر من غیر حجه، کشاف اصطلاحات الفنون کړی اول جلد 170. معجم الفلسفی د لغتو کتاب دی اول جلد 292 صفحه کې د تقلید تعریف پشانتا د تعریف د نامی کئی، چې یعنی د تقلید په تعریف کې اتباع وړي. نوائی التقلید هو اتباع الانسان غیره. تقلید ستوي اتباع د انسان د غیر لره فيما يقول او يفعل، پالیکون د کی چې عقیده وی په حقیقت داغه باندې بغیر د نظر نه په دلیل داغه. لغوی معنی سره رابطه دا شوا چې گوی کې دی متبع چې مقلد دی وګرځو قول د غیر چې مقلد دی یا فعل د غیر چې مقلد دی، قلاده په عنق کې. یا آسان تعبیر دا چې قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل. تقلید ستوي قبلول د قول د غیر دی بغیر د حجت او بغیر د دلیل. او دې ځکه ګوري دا اهل خصم چې دی دا اهل حق نه دی، متعصبین دی، داسې دې لپاره دی بحث نه کوي چې ځان په حق ته ورسوي، بس یو مشن روان کړی دی هغه پتا منل غواړي. وقبول قول الغیر بلا حجه دې تعریف باندې یو اعتراض در باندې کوي او غلط تعویل کوي. دلته بلا حجه کې د جاری مجرور تعلق ور کوي تر قول الغیر پورې. نو معنا دا شو چې تقلید قبل ول د قول د غیر دی چې دا قول د غیر بلا حجت ای، قول د غیر بلا حجت ای. نو دا تعصب د دغه معنا سره د تقلید دنا بلا حجه جاری مجرور تعلق تر قول نه دی تر قبول دی. قبول د قول د غیر دی، قول د غیر به بلا حجت نه یغ سره به سم ډیر دلایلی، خدا قبل اول ستا به بلا حجت ای، قبل اول ستا به بلا حجت ای.
تبت استدلالات نغواړي بدون د استدلال او بدون د حجت د طلبنا تا باغه قبول کړي. دغه معنا دا 25-26 سال وړاندې په مردان کې د عبدالعزیز نورستانی سره په تقلید مناظره شوې ده. په هغې کې دا نورستانی متعصب دا عبارت ویلی دی بلا حجه کې جاری مجرور تعلق وی تر قول د غیر نسی، نو قول د غیر بلا دلیل دی. نو تقلید وی دی ته چې د ائمو سره دلایل نشته او تاسو پکې روان یو. هلته مقابل جانب کې درانه علما ناست دي، ناغه ورته وی دا بینصافي ستا ده، ظلم مه کوه، بلا حجه تعلق تر قبول دی، مونږ ته دلیل نه غواړو، دا نه چې هغې څه دلایل نشته، زمونږ قبلول بلا دلیل دی. هر کله چې تعریف د تقلید تاسو په دغه معجم فلسفي حواله د نامی په حواله سره اوریده، نو د تقلید په تعریف کې سره اله اتباع رااله. اتباع اوس د تقلید او د اتباع او د اطاعت د دې په منځ کې څه فرق شته که نه؟ اگر که په اصطلاح عامه کې خو فرق دغسې لري چې اطاعت الامراء کې مستعمل د باچا او د حکیم او د امارت د حاکم او د امارت اسلامی قانون چې منې نو دې ته مطیع ویلی شي. اتباع استعمال شوی د په دین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، او تقلید چې کوم دی دا په فروعي جزئیاتو کې د ائمو د علماو د اقوالو په تسلیم کې استعمال شوی. خو ولې د دې دا معنا نه ده چې ګنې د تقلید اطلاق به په اتباع نه کېږي او یا به د اتباع اطلاق په اطاعت نه کېږي یا به د اطاعت اطلاق په اتباع نه. په معنا کې د دې هر یو په بل باندې اطلاق کېدی شي، دا سره بعید نه دي. وهابیان او منکرین د تقلید ابتدائی دعوه کې تا سره په دې کې نزاع جوړی او تبم تدا تپوس کې چې ستا په نسب باندې مخکې د بحث نه تقلید او اتباع او اطاعت الفاظ مترادفه قریب المعنا دي او کنه دا سره متباینین دي. دوی دلته قول دا کوي چې اتباع او تقلید او اطاعت په منځ کې چې کوم دی سره ترادف نشته، مساوات نشته، یعنی اطلاق د یو په بل نشي کېدی. نو معنا دوی دا کوي چې اتباع ویلی شي تسلیم قول الغیر مع الدلیل ته، او تقلید ویلی شي تسلیم قول الغیر بلا دلیل ته. که د چا قول دی بلا دلیل ومنه نو دا تقلید دی، او که د چا قول دی مع الدلیل ومنه نو دا اتباع ده. دوی سخت زور په دې مسله لګی چې د اتباع او د تقلید منځ کې فرق دی، چې بیا یې ترا ټینګې چې ګوره دې ذکر د عالم خبره منلې تقلید دی او کوي نه، ما خو اتباع کړی دی، تقلید خو ما نه دی کړی، ما خو هغه نه دلیل غوښتی دی، دلیل سره مې د هغه قول منلی دی، نو دا اتباع شوه. بدون د دلیل نه د هغه قول منل دا څه شی دی؟ دا تقلید. دا تعریف دوی د ابن قیم د اعلام الموقعین نه نقلی. په دغه تعریف کې هم دی اصول نه لري او خپل مقلدین شو په دغه ذکر د تعریف کې. نه پوهېږم چې دوی ولې دغلته لیوني شوي دي چې د تقلید او د اتباع په منځ کې دوی فرق راویست. دا دوی ته نقصان کوي خو په خپل نقصان نه پوهېږي چې هر کله د تقلید او د اتباع په منځ کې دوی د مساوات قائل نه شو، اطلاق د یوې په بل جایز ونه ګڼه، نو بیا چیلنج ورکوئ قرآن او حدیث کې مونږ ته په تقلید رد وښایئ. قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، دا رد کې پیش کوي که نه پیش کوي؟ یا لیتنا اطعنا الله، یا لیتنا مونږ د ساداتو کبراو اطاعت نه وی کړی، کاش کې اطعنا الله والرسول، دا پیش کوي دی که نه؟ نو څومره قرآن کریم نه چې دی بیا رد پیش کوي په تقلید باندې، هغلته په اتباع د آباو رد راغلی او دی په ابتدا کې د اتباع او د تقلید د فرق قائل. نو خو رد خو په اتباع راغی، په تقلید رانغی که نه؟ او کوای چې تقلید او اتباع یو شی ده، نو ستا رسائل مشحون او مملوء په دې باندې دي چې اتباع او تقلید فرق لري. نو دا دوی ته نقصان کوي، خو حمقا راغونډي په خپله ګټه نه پوهېږي، په خپله ګټه نه پوهېږي.
د ابن قیم تعریف صحیح دی. تسلیم د قول د غیر بلا دلیل دا اتباع ده او مع الدلیل دا اتباع ده. دا تقلید مع الدلیل دا اتباع ده او بدون د دلیل نه چې کم دی دا څه شی دی؟ تقلید دی. خو اطلاق د تقلید په اتباع کیږي او د اتباع په تقلید کیږي. دا په خارج کې په یو بل باندې اطلاق کېدی شي. کم اعرابو چې ایمان راوړی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه طلب د معجزې او د دلیل کړي په صدق نبوت کې هغه ته متبع ویل کېږي. او کم صحابه چې د نبی علیہ السلام قول منله بدون د معجزې نه بدون د طلب د دلیل نه دا ټول ته مقلدین ویل کېږي. دا ټول ته مقلدین ویل کېږي. هر کله چې صحابه ټول مقلدین شو مونږ او تاسو به د نبی علیہ السلام قول منو تسلیمو بی مع الدلیل که بدون د دلیل. بدون د دلیل قول الرسول مونږ ته بدون د دلیل نه قبول دی او تسلیم د قول د غیر بلا حجه تقلید دی که نه دی. نو مونږ ټول مقلدین د نبی علیہ السلام شو کنه. او حال دار دغه تقلید ته اتباع ویل شو کنه. اتباع ویل شوی قرآن عظیم شان کې د نبی علیہ السلام اطاعت د نبی علیہ السلام اتباع و اطاعت الفاظ استعمال شوی دی. نو د اتباع و د اطاعت اطلاق په تقلید باندې کیږي. د تقلید اطلاق په اتباع باندې کیږي کله چې بلا دلیل دی تسلیم یو او کچرته مع الدلیل دی تسلیم یو کړه نو بیا ورته اتباع ویل کیږي خو تقلید ورته نه ویل کیږي. تاسو ته ورقاتو کې دا رام شي چې کم خلق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اقوال بدون د دلیل تسلیمي دا مقلدین دی. په دې باندې اطلاق د تقلید کېږي. استدلالات من القرآن الکریم. منکرینو د تقلید د عوامو ته او خواصو طالبانو ته په ذهن کې تشویش اچولی. دوی داسې یو نظر ورکړی دی چې دا تقلید د ائمه وګڼي دا د قرآن او د سنت نه خارج یو ثالث څیز دی. او داسې نظر ورکړی دی چې مقلدین د قرآن او سنت په مقابله کې قول د امام ته ترجیح ورکوي. نو دا خو افترا د دوی دا په ټولو اصولو د مقلدینو باندې. زمونږ اصول دا خبره کوي چې ادله د شرع څلور دی. اول دلیل مونږ کتاب الله ګڼو. مونږ د کتاب الله مقابله کې سنت تم حجت نه ګڼو او ترجیح کتاب الله ته ورکو. دویم دلیل زمونږ څه شی دی؟ سنت رسول دی. دریم دلیل زمونږ اجماع ده. څلورم دلیل قیاس د مجتهد دی. اوس قیاس د مجتهد مونږ په کم هلته مونږ په اصولو کې وایو چې هغه قیاس دلیل دی چې د هغې استناد دې ثلاثو اصولو ته شوی. هغه قیاس مونږه منو چې کم د کتاب الله نه وي، اصل د هغې سنت رسول نه وي، اجماع الامت نه وي. دا زمونږ ټول اصول په دې باندې قایل. نو دا محض افترا ده په مونږ باندې چې مقلدین هغه خلق دي چې قول د امام خپل په مقابل د کتاب الله او سنت رسول کې مقدم ګڼي. کم ځای کې مونږ مقدم ګڼل. که کم څه اعتراض لري هغې باندې کښېنه مونږ سره انشاءالله به جواب واوري چې مونږ هلته خپل امام قول د قرآن کریم مطابق تاته پیش مخالف نشته. کم ځای کې امام صاحب د قرآن او د سنت مخالفت کړی. دا د تقلید تعریف دا چې تقلید په کومو مسایلو کې گنجائش لري او کومو کې نه لري. نو یو مسائل منصوصه دي، بل مسائل غیر منصوص دي. هر چې مسائل منصوص دي آغا بیا دو قسم دي، متعارضه دي بل غیر متعارضه دي. مسائل منصوصه متعارضه کې د دفع د تعارض د پاره لابد من التقلید. هلته لابد د تقلید نه خامخا به تقلید کې کني هلته حدیث متضاد راغلی پا لکه مسله د رفع الیدین دا منصوصی دا نص وارد ده. په مسله د رفع الیدین کې چا قیاس پس ذهاب نه دی کړی او نه دلته قیاس دخل لري او نه په عقل دا مسلې ثابتېږي.
کسوک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس زم نصوص په حدیثو کې لري، کسوک امام شافعی رحمت الله علیه پس نصوص په حدیثو کې لري، نو دا مسله منصوصی ده خو متعارضه ده. سبا ان شاء الله مسله در فلدین د خپل به تاسو تعارض وګورئ. یوازې د ابن مسعود او د ابن عمر رضی الله عنهما د روایتونو تعارض نه دی، د ابن عمر په خپل روایت کې تعارض دی، د ابن عمر په خپل روایت او په عمل کې تعارض دی. نو دا مسله منصوصی ده خو متعارضه ده. د رفع د تعارض د پاره لابد من التقلید. د چا قول بمنی چې تا ته دلته تعارض ختم کیوي ولاره درو خیره. دا مسله منصوصه متعارضه شو. بل مسله منصوصه غیر متعارضه. مسله منصوصه غیر متعارضه دو قسمه ده. یو هغه منصوصه غیر متعارضه ده چې محتمل د احتمالات شتا و نوي، بل هغه مسله منصوصه غیر متعارضه ده چې پای کې احتمالات شتا وي، یک احتمالات شتا وي. نو کوم مسله غیر منصوصه دا خو مسله منصوصه شو. نو یو متعارضه شو غیر متعارضه. مسله منصوصه غیر متعارضه محتمله د احتمالات شتاو، پاغي کې دا رفع د احتمالاتو د پاره او د تعین د احتمال د پاره لابد من التقلید. تعارض نوی پکې یو متن راغلی وي هغه متن کې چې کوم د اختلاف وي او احتمال د ډیرو معنی ولري، یو معنا کاخلی یو مسله روزی، بل معنا خلی بل مسله روزی، دغلته د رفع د احتمالاتو د پاره او تعین د احتمال واحد د پاره لابد من التقلید. یو قسم منصوص پاتې شو چې منصوص وي، غیر متعارض وي، محتمل د احتمالات شتا و نوي، هغلته د تقلید گنجائش نشته. هلته د تقلید گنجائش نشته. پنځه منځونه فرض دي. پدې کې کتا ته د امام قول وی کنه وي، تا ته طبقه عن طبقه په تواتر را پاتې ده چې هغه فرضي منځونه د ورځې پنځه دي او په دقه اوقاتو باندې دي. پدې کې استدلال نشته چې ته یو روایت ته متعارض کې څوک نشي پیش کولی چې منځونه شپږ دي، څوک خدای نشي. چې کوم وارد دی پای کې هم څه نزاع نشته. البته په تعین د اوقاتو کې مسله منصوصی ده، مسله غیر متعارضه ده خو محتمله د احتمالات شتاو ده. هغه امامت د جبرائیل علیه السلام دا یو حدیث ته وګوره نو تا تخپله په اوقاتو کې اختلاف ښکاره کېږي. ولې د مازدیګر مونځ باره کې په دویمه ورځ باندې څه ویلي دي؟ وی د مازدیګر مونځ یې وکړه په هغه ټیم باندې چې پرون یې پکې د ماسپښین ټیم مونځ کړی. الفاظ د حدیث دا دي، د مازدیګر مونځ یې وکړه په هغه ټیم باندې چې پرون یې پکې د ماسپښین کړی. یو روایت کې دا راځي ماسپښین یې په دویمه ورځ باندې په هغه ټیم باندې وکړه چې پرون یې پکې د مازدیګر مونځ کړی. ماسپښین مونځ یې وکړه په هغه ټیم باندې، هغه اخر ټیم کې چې پرون یې د مازدیګر اول مونځ پکې کړی. په دې د چا قول دی چې د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې تداخل دی او داسې یو ټیم دی چې دواړه پکې کېږي؟ د چا مذهب دی؟ د چا دا رایه ده؟ د اهل حدیث هم دغه رایه نشته دی. نو حدیث صحیحه د امامت د جبرائیل علیه السلام چې د نبی علیه السلام اول او آخر منځونه ورته ښایي چې دې منځ کې تا ته وقت دی، الفاظ یې دغه دي چې د ماسپښین مونځ په دویمه ورځ په هغه ټیم وکړه په کم ټیم چې پرون د مازدیګر مونځ کړی. پرون د مازدیګر مونځ شوي و، مثل اول ختم وکنه مثل ثاني شروع، سبا ته د ماسپښین مونځ په دغه ټیم باندې وکړه. نو ماسپښین ټیم مثل ثاني ته وګت شو که نه شو؟ د امام ابو حنیفه مذهب ته ثابت شه که ثابت نه شي مثل ثاني دا د ظهر نه دی. لیکن هغه بل جانب چې استدلال ته نه کوي هغه د پرون امامت نه کوي، عمدي حدیث نه کوي چې پرون دې ټیم کې د مازدیګر مونځ کړی چې د مازدیګر یو که خو مثل ثاني مازدیګر شي کنه. نو ګوره دا تعارض نه دی، یو شان حدیث دی لیکن محتمل د احتمالات شتاو دی. د رفع د احتمالاتو د پاره او تعین د احتمال د پاره لابد من التقلید. مسأله منصوصه غیر منصوصه، مسأله منصوصه متعارضه غیر متعارضه، مسأله غیر متعارضه محتمل د احتمالات او محتمل د احتمالات النوی. کما چې منصوصه وي، غیر متعارضه وي، محتمل د احتمالات النوی، تقلید جایز نه دی. کما چې منصوصه وي، غیر متعارضه وي، محتمل د احتمالات وي، دلته تعین د احتمال د لپاره تقلید نه لابد. کما چې متعارضه وي،
منصوص وي خو متعارض وي لابد من التقلید. او څه مسائل غیر منصوصی دي، هر چې مسائل غیر منصوصی دي البته لابد من التقلید مطلقاً، چې نص نشته سبق کې هغه مسله کې جزئیات تراپی خشي او نص په کتاب الله او سنت رسول کې نوي، نو خود به پاغه مسائلو کې تر چا قول تزي هغه کې به مقوال د عمر فاروق رضی الله عنه وغیرہ راشي، یا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بذات خود خپل اقوال براشي چې کوم یوزي کې تاسو ته کتاب الله او سنت رسول نوي، نو الته تاسو لاړ شئ په کوم چې فیصله صالحین کړي، کاغي کې نوي فاجتهد برایک، په خپل رائے د اجتهاد وکړه، خدا خطاب مجتهد ته وکولې شو تاکي قوه د اجتهاد نشته تخپل د مجتهد قول پسې ذهاب وکړه. علی حدیث شیخ حسن جان سے بکل غصہ شوائل وی چی آغا احمق انسان چی آغا نصوصو کی تعارضو نلا خبر نرے چگینی نصوصم متعارض دی، یو خو عوام دی کنا، عوامو تا خو چی دا نظر ورکی کتاب اللہ و سنت شتا امام تا چه ضرورت دیوی رشتیا ہوئی کنا، قرآن و سنت چینو بیا امام سب تا پکی چه ضرورت، نو جاہل ہوئی گی نا چې حدیث کې تعارض ده، حدیث واضح بخاری کې پسونو تعارضات دي، یو ځای کې یو روایت ده بل ځای کې بل روایت راغله ده، اخو دینه خبر نه لا علم ده. هر چې عالم او طالب وی چې دا و بکیږي شیخ حسن جان سے بغصه شوی دا لوی احمق دی وی خپویږي چې پر روایتو کې تعارض شته ده او دغه تعارض د دفع د پاره د چا قول ته ضرورت ده، نو بیا د امام صاحب سره څه تعصب راخسته چې دا مذهب پرېږ دی او په بل کې نه نوځي، یو کې خو بخامه خانه نوځي چې رفع تعارض کې. داول دلیل چې مونږ پیش کوو په دې کې بدل حدیث او اصل ماچ زمونږ اصل سره چې ادله سودی اربعه سلور دي کنه، د دوی اصل سره چې ادله سودی دوا کتاب الله سنت رسول، د دین اخوا دی دلائل نه مني چې کله د سنت رسول نه اخوا ته یو دلیلم پیدا ک بس په دوی رد راغ خپل خود بخود. مثلا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا امر وکړه چې تاسو مان بعد د صدیق اکبر پس اقتدا وکئ، مان بعد تاسو عمر فاروق پس اقتدا وکئ، تاسو د متبعین شئ، دا خود بخود په دې صورت ده، ځکه هغه وایي چې دو دي دلایل، چې دو دي قول د صدیق اکبر قول د عمر فاروق هغه په سنت رسول کې نه دی داخل، دا خود بخود په غیبانه رد. سورۃ النساء آیت نمبر 950 دا فرقم ستاسو ګوره ښکاروي چې زمونږ چې څومره استدلالات وي اکثرا مونږ به مصدر وي په یا ایها الذین آمنوا باندې، او یا به هغه حال د بیان د مؤمنین وي، او د دوی چې څومره استدلالات راځي وی ګورئ دا به د مکې معظمې د مشرکین مبارک نازل شد آیت پیش کړي، یا بیا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم، پستر ګړون شي یا اهل الكتاب وی کنا، یا اهل بشاور خو نه وی، یا اهل افغان خو نه وی، نو دا یا اهل الكتاب باندې به مصدر وی، نو چون کې دی خوارج دی آیتونه نازل شد په حق د کفارو کې دا په مؤمن چسپانای، نو د اوسه پوری د اهل کتاب او د يهودي او د عیسوي او د مشرک باره کې نازل شد د آیت، او هغه چې یا ایها الذین آمنوا باندې خطاب یې غنه شی بیلول، زمونږ دلایل ته ګورئ په یا ایها الذین آمنوا سره خطاب کیږي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو اطیعوا الله اطاعت کوئ د خدای تعالی، اطاعت الله سشد اطاعت د کتاب الله، واطیعوا الرسول اطاعت کوئ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، اطاعت الرسول سشد اغا اطاعت د سنت داغر، واولی الامر منکم اطاعت کوئ د اولی الامر منکم ستاسنا. معروف صحابہ کرامو په نسبان دی مراد د اولی الامر نا فقہا دی، اطاعت کوئ اولی الامر منکم د خاوندانو د فقه منکم ستاسنا. دلته یو تفسیر د عبداللہ بن عباس تے رضی اللہ عنہما، او بل تفسیر دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ابو هريره فرمای اول الامر نازل دا په حق د عمراو د سرایاو کې د یو سریه او د کنډک د امیر او د قومندان متعلق چې تاسو جهاد کې د قومندان خبر او منای دا تفسیر د چا دی د ابو هريره رضی الله تعالی تفسیر د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا چې اول الامر منکم اول الفقه منکم اول العلم منکم تاسو کې چې علما دي فقها دي دا غي اطاعت کوي اوس دا دلیل چې ته پیش کینو ضرور در تاغا د ابو هريره رضی الله عنه تفسیر پیش کوي مقابل کې چې دا خو مراد سرایاو یادای حکما یادای امارت اسلامی یادای دا عالم او فقih نه یادای نو لن جواب بداوی چې آیا تفسیر د ابو هريره په مقابل تفسیر د عبد الله بن عباس کې سم ثابت او منزلت لري انصاف پکار دی صحابهو کې هر چا خپل رتبه ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تفسیر په مقابله د تفسیر د عبد الله بن عباس کې بسم اهمیت ولري اخو رئیس المفسرین په تفسیر ده په تفسیر کې د عبد الله بن عباس تفسیر چې متعارض راشي د تفسیر د عبد الله بن مسعود او د عبد الله بن عمر او د عبد الله بن الزبير او د ابو موسی الاشعری او د ابو سعید الخدری او د دې ټولو نه مقدم دی د دې ټولو نه مقدم دی سوا د خلفای 40 چې هغه ته امت ډیر په ځان تعقیدت قائل دي ګینه داسې علما شته چې په تفسیر کې قول د عبد الله بن عباس پای ما خلفای 40 مقدم کړ نو په تفسیر کې عبد الله بن عباس امتیازی شان لري قول د ابو هريره رضی الله عنه د مقابله او معارضه نشي کولای سید التم حدیث راغه روایت موقوف راغه دلتم ترجمه موقوفه ثابت شوا اوس دا دواړه ته په معارضه کا نو معارضه کې تفسیر د ابو هريره مقابله د تفسیر د ابن عباس نشي کولای